بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دغه جرګه روانه ده د دواړو فریقینو په منځ کې، او دا وخت د امن ډېر بدامنۍ ډېر کشیده صورتحال دی. لہذا ټولو ملګرو ته مې درخواست دی چې داسې غیر ضروري خبر په فیسبوک باندې مه پوسټ کوئ، انسټاګرام باندې مه پوسټ کوئ، یا نورې داسې چې د سوشل میډیا سره کمې تړلې ذرایع دي. چونکې تاسو ته پته ده چې زموږ ډېر وروڼه دا د علاقو نه بهر دي، د ملکونو نه، د ملک نه هم بهر ناست دي، نو د هغې دلته فیملیز دي، د هغې اهل و عیال دی، هغوی ته ډېر تکلیف رسي. انشاءالله تاسو امید ساتئ د امن قایمولو دپاره، د امن د بحالۍ پورې به انشاءالله زموږ ستړی، زموږ کردار، زموږ جدوجهد جاري. نو داسې کوم ملګري چې زموږ دي، که هغه صحافیان حضرات دي، نو هغه د داسې خبرو د خورولو نه ډډه وکړي چې په هغې باندې زموږ قوم ته یا زموږ هغه وروڼه چې هغه د ملک نه بهر دي، هغه مسافرۍ کې دي، هغوی ته تکلیف رسي. موږ نه غواړو چې موږ خپل قوم ته تکلیف ورکړو، موږ غواړو چې موږ د خپل قوم څخه ودرېږو، موږ د هغه ماشومانو، هغه بېکسه او لاچاره خلکو څخه ودرېږو. نو لہذا دا وخت په سوشل میډیا باندې د امنیت د بحالۍ دپاره خپل کوششونه تیز کوي، د امنیت د بحالۍ دپاره مثبت کردار ادا کوي، چې هغه څه تجویزونه پیش کوي چې د کوم څه امنیت راځي، د کوم څه مونږ خپل کردار مثبت ادا کولی شو. نو ټول ملګري کوشش دا کوئ، او څومره خلک چې دا وخت د کورونو نه بهر راوتې، مطلب هغې انټرنلی ډسپلی شوي، نو هغې ټولو ته مې درخواست دی چې هغه دغه ماشومان بار وساتئ، چونکې مونږ به جلد انشاءالله د دغې حوالې سره تاسو ته ویډیو پیغام یا داسې مونږ به انشاءالله تاسو ته خبر درکوو چې امنیت قایم دی، ټول خلک بیا خپلو کورونو ته تللی شي. نو دا انتظار کوئ زمونږ د دغه پورې، هسې نه چې بیا تاسو خپل ماشومان او خپل هر څه بوځئ او بیا مشکل کې ونه غورځېږو. مونږ انشاءالله داسې به څه مشکل نه راځي، مونږ ډټ کر ولاړ یو، زمونږ سره زمونږ رب ولاړ دی، انشاءالله د هغې مدد دی زمونږ سره. مونږ به انشاءالله د امنیت د بحالۍ پورې انشاءالله خپل کوششونه تیز ساتو. نو تاسو هم کوشش کوئ چې د امنیت او د مثبت کردار ادا کولو کوشش وکړئ. ډېره مننه، مهرباني.